د مذهبي سوچ خبره وکړه چې هغه خلط ملت شوی دی او موږ ته ښکاري چې په میاں نواز شریف سره چې کومه واقعه مخې ته راله دا په یو دیني اداره کې مخې ته راله د یو دیني ادارې د هغه کس حوالې سره چې کوم مخې ته معلومات راغلي دي وایي چې دا د دغه دیني ادارې فارغ التحصیل یعنی عالم دی. اوس چې کومې د دیني ادارې د یو فارغ التحصیل طالب علم هغه اخلاقي معیار دی چې هغه خپلې مادري علمي ته راغلي د هغې د میلمه د احترام هغه سره یعنی خیال نه ساتي، هغه سره د دې احساس نه وي، بیا به د عام وګړي نه او د عام ولس نه موږ څنګه توقع ساتو؟ تاسو جی دوه تپوسونه وکړه، یو خو ډیکې او دویم تاسو په مذهب او د سیاست په خپلو منځ کې یووالی نه موږ یووالي باندې بحث نه کوو، موږ په دې وایو چې یاره ادارې دواړه مکس شي یو بل سره نو د هغې اثرات ما ډاکټر صاحب د خبرو نه هم که چېرې زه په غلط علم دا فهم کړه ده جی بالکل چې د هغې په وجه باندې منفي مناظر یا مظاهر مخې ته راغلي دي او چې مذهب سیاست سره مکس شوی دی او مثبت څیزونه مخې ته نه راغلي. په دې دواړو باندې زه خبره کول غواړم. ګوره جي ډیکې خوشترې تاسو وګورئ محمد علي جناح د انګریزانو خلاف د غلامۍ جدوجهد کړی جی خو هغه ټول جدوجهد د قانون او د آئین په دایره کې دن جی تاسو بیا وګورئ باچا خان بابا ته هغه خلاف بدترین قسمه فورس ریاستي طاقت استعمال شوی دی خو هغه د خپل کارکن داسې ټریننګ کړی چې د هغې په نتیجه کې د هغه کارکن د وایلنس جواب په وایلنس سره نه دی ورکړی. تاسو مولانا مودودي رحمت الله علیه ته وګورئ، هغه د اسلامي انقلاب تصور ورکړ. د اسلامي انقلاب دپاره نن په دنیا کې څوک څه کوي دا ستاسو مخې ته دي، خو هغه کلیر کټ په 1941 کې چې جماعت اسلامي جوړوله نو دا خبره وکړله چې زموږ جدوجهد به آئیني جمهوري وي، برسر زمین وي او موږ به هغه ذرایع نه استعمالو چې هغه زیر زمینی متشدد او د هغې نه فساد فی الارض رونما کیږي. بالکل کلیر کټ دا په 1941 کې جماعت اسلامي په دستور کې. نو ډیکې خوشترې د سیاست او د دین یا د سیاست او د مذهب جداوالی دا مغربي تصور دی او ډاکټر صاحب ته به دا ډېر ښه علمي چې مغرب کې دا تصور د څه تاریخي سماجي عواملو د لاسه راغلی و. هلته چرچ یو اداره وه، هلته جاګیردار یو بله اداره وه او مشتاق صاحب د ډاکټر صاحب نقطه نظر او زما سوال دواړه بدل زه راځم ستاسو ته. بیا زموږ سوسایټۍ کې تاسو وګورئ 35 لاک طالب علمان په دیني مدارسو کې سبق کوي، 35 لاک. د هغې په مقابله کې یونیورسټۍ هم دي، کالجونه هم دي. د تشدد چې کوم ریشو په جدید تعلیمي ادارو کې ده، په یونیورسټیو کې ده، په کالجونو کې ده یا په جدید تعلیمي یافته طبقه په معاشره کې ده، د هغې په نسبت باندې ډېره کمه ریشو په دیني تعلیمي ادارو کې ده، په خپلو کې هم طالب علمانو سره او د ټیچر او د استاذ په منځ کې هم. خو ظاهره خبره دا دیني مدارس هم په دې سوسایټۍ کې دي، د سماج کې دي، جزیرو کې نه دي او د هغې په نتیجه کې په دې سوسایټۍ کې چې کم طبقاتي تقسیم دی، کم د عدم برداشت رویې روانې دي، کم په دې کې کرایمز دي، کم میډیا او سوشل میډیا څنګه چې خبره مخې ته راغله بې لګامه ده او کم چې د قانون حکمرانی نشته دی، رول اف لا نشته دی، د هغې په نتیجه کې به منفي اثرات په دیني مدارسو باندې هم د دې ځي. نو زه سره اتفاق کوم چې ریشو خو د دیني مدارسو کې د دې وایلنس کمه ده، خو بهرحال هلته لږه ریشو هم بهرحال هغه ریفلیکټ کیږي او د هغې بهرحال مخنیوی. مشتاق صاحب دا به هم چې کله په جدید تعلیمي ادارو کې په یونیورسټو کې په کالجونو کې د تشدد خبره کیږي بیا هم ګوته راځي د جماعت اسلامي ذیلي تنظیم طرف ته. زه عرض وکړم تاسو ته په بلوچستان کې دا تشدد دی، هلته جماعت اسلامي کوي. کراچۍ کې بدترین تشدد شوی دی، هلته جماعت اسلامي دی. د سټوډنټس خبره د سټوډنټ خبره کوم. کراچۍ کې زه په انټیریر سند کې اسلامي جمعیت طلبه چې بدترین قسمه په تعلیمي ادارو کې ایون دا سوای د پنجاب یونیورسټۍ نه جی باقي یو ځای داسې تاسو نشئ ویلی چې هلته اسلامي جمعیت طلبه یو ډومیننټ ارګنایزیشن دی. باقي تمام تعلیمي ادارو کې اسلامي جمعیت طلبه موجود دی او نور چې ځان ته سیکولر لیبرل وي هغه سټوډنټ ارګنایزیشن هم موجود دي. نو زه بهرحال دې سره اتفاق نه کوم. هغه ثابته شوله چې د دهشتګردۍ حوالې سره چې دا کم ثبوتونه مخې ته راله، کم واقعیات مخې ته راله او د هغې ریکارډ راجمع کړی شو، نو په هغې کې دیني طبقه ډېره کمه ده او چې کومه جدید تعلیم یافته طبقه ده هغه وایلنس طرف ته زیاته مایله شوې ده. اوس خصوصا تاسو ته پته ده چې کومه فینامنا ده د وایلنس طرف ته راتلو هغه په دیني طبقې په نسبت باندې په جدید تعلیم په دې به مشتاق صاحب خبرې کوو چې